نیکی خیلی احترامات می قبول کړي. دوستانو څو ورځې مخکې د افغانستان اتا پیښور ته راغلی و. کارخانو مارکیټ کې پې چا د ډزو خطرناک فایرنګ کړی دی چې دغه فایرنګ کې ډیر زیات زخمی شوی دی او پیښور الارج اسپتال ته یې وړی دی. راځئ دوستانو دا فایرنګ پې چا کړی دی، څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې دې ظالمانو په اتا باندې فایرنګ وکړلو. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي یې مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مهادر سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نوې معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاویږي. دوستانو تاسو به هر یو کس اتا پیژنئ چې افغانستان کې غریبانانو خلکو سره ډیر زیات مدد کوي. ډیر ښه او عجیزه انسان دی. څو ورځې وړاندې پیښور ته راغلی و چې کارخانو ګل ولي خان والا ډرای فروټس والا ورله دعوت ورکړی و. د هغه دکان ته راغلی و. کله چې دغه دکان نه فارغ شولو څنګه بار ته رووتلو هغه ټایم کې پې فایرنګ شروع شولو. دوستانو موږ د اتا په هکله باندې ډیر زیات نیوز سرچ کړل، ځای په ځای خلکو سره هم رابطې وکړلې، حتی تر دې پورې چې پیښور خلکو سره زمونږ رابطې وشولې. هغوی راته دا وویل چې اتا باندې هیڅ قسمه فایرنګ او حمله نه ده شوې، دا هسې افوا خوره شوې ده چې اتا باندې فایرنګ شوی دی. هغه پیښور ته راغلی و، ډیرو زیاتو خلکو سره میلاو شولو، دکاندارانو سره، ګاډو والو سره، ټولو خلکو سره ملاقات وکړلو. هیڅ قسمه فایرنګ ډز مز پې شوی نه دی. په سوشل میډیا باندې دا پیک نیوز چلیږي، دا خبره 100% دروغ ده. د دې خبرې نه اجتناب وکړئ عزتمندو. دې سره پښتنو کې بې اتفاقي او یو بل سره بغض او کینه پیدا کیږي. پلیز مهرباني وکړئ د داسې قسمه خبرونه اجتناب وکړئ. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مهادر سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاویږي. والسلام.